لیلۃ القدر د شپې نه چې څوک محروم شو کنه نو نبی صلی الله علیه وسلم وایي د ډیر لوی خیر نه محروم شو. د لیلۃ القدر شپه هغه د مونږ تلاش کو داغي علامات سری مونږ به سرنګ معلومو چې د لیلۃ القدر شپه دا ویډیو وګورئ تاسو ته په دې کې معلومه شي چې څو علامات ما ذکر کړی دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث می درته راوړی دی او لس علامات به تاسو د شب قدر د شپې چې کوم دین هغه خودلی دی ویډیو ګورئ جی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د لیلۃ القدر د شپې نه هیڅوک نه محروم کیږي مګر هغه سړی چې هغه ازلی محروم وي او بد نصیب وي بدبخت وي زما عزت مندو چې په کامله طریقې سره د لیلۃ القدر د شپې نه محروم شي یا سنه صحیح چې کوم دین هم پاږي کې هغه خپل وانخلی زما عزت مندو نو د لیلۃ القدر په شپه کې چې کوم دین په کار د چې مونږه اعمال کو عبادات کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه څوک چې د لیلۃ القدر په شپه کې د ثواب په نیت باندې او د ایمان سره د الله رب العالمین د فار عبادت کوي نو الله رب العالمین د مخکینی ټول ګناهونه الله رب العالمین معاف کړي د زرو میاشتو د عبادت نه اجر او ثواب سیوا لري زما عزت مندو نو فکر د چې مونږ تاسو د دې شپې اطلاع شو کو کوم ته محسوس شي او مونږ ته معلومه شي چې دا د لیلۃ القدر شپه په دې کې مونږ کوم دعا غوښتل غواړي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني ای الله ته معافي کوونکې خلق خوخه مونږ ته معافي وکي دا مختصر او جامع دعا د نبی رسول الله والسلام حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته خودلی و په فکر د چې مونږ تاسو هم د دې شپې اطلاع شو کو کوم ټول شپه عبادت نشو کولای نو کم از کم چې د شپې ماسختن تراویح کو د هغه سره په جمع سره مونږ کو بیا یو دوه رکعاته د صلات التسبیح مونږ کو سلو رکعاته یا چې کم دینو صلات توبه وکړو یا دغه شان دي چې کوم دین یو سپاره نه تلاوت وکړو د سحر مونږ په امامت سره وکړو نو الله رب العالمین بلدی کی زمونږ حصو کی ک کامل اجر رانه کی نو ان شاء الله سنه اجر و الله رب العالمین مونږ ته ضرور راکړي او حدیث کې راځي چې چا د ماسختن او د سحر مونږ په جمع سره وکړو نو د داسې د لکه د چټور شپه عبادت وکړو زما عزت مند ټول شپه د الله رب العالمین د فاره رون کړه نو د ماسختن او د سحر مونږ په امامت سره کو د الله سورې ان شاء الله د شب قدر د خیر نه الله رب العالمین مونږه نه محروم کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.